بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم سورة الفاتحة آیات نمبر 4 بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد هم ستا عبادت کو مونگا و إياك نستعين هم ستانا مدد غواړو. دینه مخکې آیات کی بیان شلو چې هر شانتی حمد او د ثنا حقیقی مستحق الله رب العالمین دی. هغه الله چې تمام جهانو پالون کې دی، ډیر مهربانه او رحم کولو والا دی. اوس دی آیات کریمه کې بندگان ته ښودل کېږي تاسو د الله بارګاه کې داسې اظهار وکړئ چې الله موږ ستا صرف عبادت کوو نه دی، ځکه چې د عبادت مستحق ته او تا نه علاوه بل څوک د عبادت مستحق نشته دی او حقیقي مدد کولو والا ته ستا د اجازت او د مرضۍ نه بغیر څوک هم د چا څه قسمه مدد نشي کولی شي. دغه شانتي اهدنا الصراط المستقیم ته موږ روان کا په نیغه لاره باندې. صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې ستا په انعام کړی دی. دلته دینه مخکې آیت کریمه کې د الله رب العالمین ذات او صفات د معرفت نه بعد او دغه عبادت او حقیقي مدد کولو ذکر نه بعد اوس دلته یو دعا ښودل کېږي بندګانو ته چې بنده دی د الله بنده دی داسې دعا وکړي، داسې عرض وکړي یا الله چې تا موږ له خپل توفیق سره سیده لاره ښودلې ده، اوس په دې لاره باندې موږ ته هدایت کې په دې هدایت کې اضافه وکړه او په دې باندې موږ له ثابت قدمي راکړه. د صراط مستقیم څه معنی ده؟ صراط مستقیم نه مراد د عقایدو سیده لار ده چې هغې باندې تمام انبیاء کرام علیه السلام تیر شوي دي، یا دې نه مراد چې کوم دی د اسلام نیغه لار ده، سیده لار ده چې هغې باندې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین او بزرگان دین او اولیاء اعظام رحمت الله تعالی علیهم تیر شوي دي، لکه څنګه چې په بل آیات کې دا موجود ده نه. او تر اوسه پورې سنه اولیاء کرام چې تیر شوي دي هغه په دې لاره باندې دا د اهل سنت د هغې لاره ده. تمام اولیاء کرام علیه السلام چې کوم دی صرف و صرف د اهل سنت په لاره باندې تیر شوي دي نه. صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړی دی علیهم په هغې باندې، غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه خلکو چې غضب شوی دی علیهم په هغې باندې، ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا په انعام کړی دی علیهم په هغې باندې. دا آیت دا جمله چې کوم ده د دې پیل آیات تفسیر دی. صراط مستقیم نه مراد هغه خلکو لاره ده چا باندې چې الله رب العالمین احسان او انعام کړی دی او چې کوم خلکو باندې الله رب العالمین خپل فضل او احسان کړی دی. په دې باره کې رب العالمین په سورې نساء کې فرمایلی دی ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. الله رب العالمین فرمایلی دی ومن یطع الله والرسول یعنی څوک چې د الله تعالی اطاعت کوي او د هغې د رسول اطاعت کوي نو هغې به دا خلکو سره وي
چا باندې الله رب العالمین انعام کړی دی، یعنی انبیاء، صدیقین او شهدا او صالحین، دا خلق دي چې دې باندې رب العالمین خپل احسان خپل فضل کړی دی. غیر المغضوب علیهم، نه لار دا خلقو چې غضب شوی دی علیهم پاغي باندې، ولا الضالین، او نه لار د گمراهانو. چا من چې الله رب العالمین غضب شوی دی دین مراد چې کوم دی يهودین دي، نه دی چې په کوم خلقو باندې د رب العالمین غضب شوی دی دین مراد يهودین دي، او چې کوم خلق گمراه شوی دي دین مراد چې کوم دی عیسایان دي، دا گمراه خلق دي، نه دی لکه څنګه چې ترمذی شریف حدیث پاک راغلی دی. نه او امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه دام لیکلی دی چا معنی چې د غضب شوی دین مراد بد عمل دي، یعنی بد عمل خلق دی معنی د الله رب العالمین غضب شوی دی، او چې کوم خلق گمراه شوی دي دین مراد بد عقیده خلق دي. نو هر مسلمان ته پکار دا چې هغه په عقایدو کې، اعمالو کې، خپل سیرت کې هر اعتبار سره د يهودین او عیسایانو او د کفارو تمام کفارو نه ځان لري ساتي، او دې چې کومې طور طریقې دي، کومې طریقې دي نه دي هغه اپناوي، دې چې کوم فیشن دی د هغې نه انکار کوي، د هغې نه بایکاټ کوي، ځکه دا گمراه خلق دي او دې خلکو باندې د الله غضب شوی دی. ولا الضالین، یا ساتي بعض خلک چې کوم دی ولا الضالین په ځین ولا الضالین وایي، ولا الضالین وایي نه، یا ولا الضالین وایي یا ولا الضالین وایي نه دی، داسې کول دا حرام دي، نه دی. اعلی حضرت امام شاه رضا خان سے فرمایلی دي چې ضاد 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 ضا ذا ذا دا ټول چې کوم دی دا ټول حروف د یو بل نه جدا جدا حروف دي، نه دی. او په دې کې یو بل سره په تلاوت قرآن مجید کې بدلول، قصدن بدلول، یا دې په ځای په مانځه کې بل لفظ ویل، نو دا په مانځه کې او د مانځه نه بهر چې کوم دی دواړه حرام دي، نه دي، او ګناه کبیره ده، عظیمه ګناه ده، دا افتراء علی الله ده، په الله باندې دروغ تړلی، او دا شانتی تحریف کتاب کریم دی، یعنی قرآن مجید فرقان کی رد و بدل را وسیل نه. دا صحیح ټکی چې کوم دی ولا الضالین دی، ضاد دی، ضاد ځان مخرج دی، ولا الضالین نه دی، ځکه چې تا ضا ویله نو دا ضاد تا ونه ویله، ضاد ځان مخرج دی، هغه د خپل حروف نه دی، دغه نه ذال دی، نه ضاده، نه زاده، بلکې دا صحیح لفظ چې کوم دی ولا الضالین دی، نه دی. او امین مطلب دا دی چې دې معنی دا ده د امین یا الله تی قبول کی، او دوی معنی دا د امین یا الله تی هم داسې وکړي، نه دی. د امین متعلق څو شرعي مسائل، دا د قرآن مجید فرقان حمید کلمه نه ده، لفظ امین چې کوم دی دا د قرآن مجید فرقان حمید کلمه نه ده. او په مانځه کې دنه او د مانځه نه بار چې کله هم سوره فاتحه ختم شي دینه بعد امین ویل دا سنت طریقه ده، نه دی. او دا شان دي د احناف منځ باندې په مانځه کې امین بلند اواز اوچت اواز سره بنوي، بلکې آهسته اواز سره چوپ بچی کوم دی ته به امین ویني، دا به احناف منځ باندې دا طریقه ده، نه. یو ځای به ترجمه د غوښ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، هم ستا عبادت کو مونږه، و ایاک نستعین، هم ستانه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، تمنګ روان کا پنی غلار باندې، صراط الذین، لار داغا کسانو، انعمت علیهم چې تا پې انعام کړی دی علیهم پاغي باندې، غیر المغضوب، نه لار داغا خلکو چې غضب شوی دی علیهم پاغي باندې، ولا الضالین، او نه لار د گمراهانو. وما علینا الا البلاغ المبین.